ته د رور نه یو فوټ یوه ونیسه د پښتنو د اصطلاح مطابق چې دغلته دي غزی که نه دي غزی ولې دي که نه بمبتکۍ دي که نه وجنې دي که نه والله که یو منټه ته صبر وکړي په چترۍ جاجر د باندې ختمی کول ولې ته پردۍ ځمکه نیسې ته رور ته دلته غیرتي شه هغه ته وایې چې زه ستا نه نیسم خور ده لاسکوسې ده کمزورې ده ته په هغې سترګې راوباسې او ورته وایې زه نه در کومه ستا حق حرامخوره رب العالمین د جهنم ته روانې که توبه دې ونیسته او دا حق دې ورنه کړ او بیا هغه بېوقوفه او بېغیرته پلاران چې هغه مړه شو د دنیا نه لاړ په خپل ژوند باندې مالونه په زامنو تقسیم کړه او لور یې ترې ویسته د اور ټیپو مې الله دا قبر جوړ کړی والله دې ولې جوړ کړي دا دومره حرامخواره دي ولې دا لور ستا نه وه پیدا که نه دا چېرته خوړ راوړې وه خبرې مې سختې دي لیکن وایي نن د حرامو موږ دومره تمیز ختم کړی دا خبرې چې کوي یاره مولوي صاحب سختي کوي والله دا سختي به موږ کوو دا محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام کړې ده موږ بالکل جهنم شاته ګزارلی دی فاتخذتموه وراءکم ظهریا الله موږ شاته ګزارلی دی صرف د دنیا غم راغستی یو دا نه د الله منو نه د رسول منو نه د قرآن منو صرف خپل غیرت خپلې پښتو بس په خور سترګې راوباسه او دا بعضې پکې داسې دي چې خور له حق ورکړي په زور یې تیوالي د دې بې غیرته نه نو بیا وایي خور تعلق ختم زما په دروازه دې نه په پس قدم کې نه دی هغه ایمان داسې شو هغه غیرت داسې شو هغه صله رحمي داسې شوه هغه قال الله قال رسول دعوه داسې شو چې ته په خور په کور باندې نه پرېږدې ولې دا ستا خور نه ده ستا د ابۍ دادا نه پیدا نه ده دا حق تا نه دی ورکوی دا رب العالمین د اوو اسمانونو نه پاسه په عرش دا حکم رالیږلی یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین او چې موږ یې ورکړو سترګې مې بیا خړې کړي او یاره په زرګونو فوټه ځمکه رانه لاړه شکر وباسه الله د جهنم نه لرې کړي جنت ته روان کړي شکر وباسه الله د حرامخورۍ نه لرې کړي حلال خوري نه پکې پیدا کړه شکر وباسه عبادات به دې اوس الله قبول کړي دا رکوع سجده به دې قبول کړي دا عبادت به دې قبول کړي او که دا نه وي نو تباه او برباد